زه د تمخیل د طرفنا د تحریک استحکام مشر حاجی محمد واصل و د هغه ملګرو له هرکلی وایم ستړي مه شي وایم په خیر راغلو په خیر راغلو. زه د تمخیل زرغونخیل نه یو سوال کوم چې د ما نه وښیو د تمخیل د ما نه زیاته مینه به د دې خاورې سره د چا وي. ما له خو په دې ټول تمخیل کې وښیو که نه چې کله هم د تحریک دپاره ضرورت شو چا کړي دي دا بنده دی دا بنده نه چا زیات چنده ورکړې ده. ما له خو وښیو دلته خو رپاتیان پاتې کېږي رپاتیان دي. دلته یو مشر ناست هم ده د ده نه هم پوښتنه وکړو نورو مشرانو نه هم تاسو پوښتنه وکړو. چې نن دلته راغلی ما نو د حاجي وصل خان صاحب په وینا باندې دلته راغلی ما ستاسو د غیور او غیرتمند قوم د خاورې لپاره چې موږ دلته یو امن او امان ایمولو په نوم باندې یو ریلي کړې ده. نو په دې ځمکه باندې په دې خاوره باندې زموږ د مشرانو ډېره غټهینه پرته ده او دا ځمکه نن چې موږ دلته په کوم ځای کې ناست یو دا د ډېرو غیور او غیرتمندو خلکو او د ډېر غیور او غیرتمندو او بهادرو خلکو خاوره ده. نو زه ستاسو ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو ما دا حق راکړو او دا اجازه راکړو چې زه نن ستاسو په خاوره باندې ولاړ یم او د امن او امان لپاره یو اواز اوچتول زموږ مقصد دی او انشاءالله چې دا اواز به موږ کلي کلي کور کور ګلۍ ګلۍ او دروازې ته رسوو. خو زه ستاسو زه صرف و صرف ظاهره خبره چې هغو عناصرو مدد کولو راغلی چې کوم عناصر په دې دهې کې ښه واړه چې چاهې هغه څوک هم وي انګریز ټول کمپنۍ ولره ظاهره خبره چې دا ښه واړه اوچتې مولا خو کم از کم دا محسوس کېږي نور په زړه کې چې کوم مقصدونه یې زړونه مالک الله ده خو مولا چونکې دا ښه واړه محسوس کېږي نو زه یې ځکه دا په وینا باندې راغلم باندې استحکام پاکستان مطلب دا ده چې یعنې پاکستان مضبوط کتل یا مضبوط جوړول. نو کوم یو ظالم په داسې کې نه چې هغه پاکستان مضبوط اول ته د حامله چې وګورئ چې استحکام پاکستان یعنی پاکستان مضبوطول چې زه پاکستان مضبوطول لا انداز کړم نو بیا یې شناختي کارت ولې استعمالوم یا کرنسي ولې استعمالوم. استحکام پاکستان چې دا د مظلوم مدد او دارنګې چې څومره دلته غیر قانوني زمونږ کارونه کېږي چې دا مونږ چغې خو خلکو وایي خو چې اوس یې مونږ ګراوند ته راوړو او د دې دپاره هلې ځلې وکړو. دومره ډېره ارزښترینه مجموعات چې د ټولو دا د امیر زما په اړه کې دومره زړه مې غواړي چې د بچیو د مشر نوم والم خو ټیم کم دی او فرق به پکې راشي په استحکام پاکستان تحریک کې چې کوم فرق صفت چې کوم دا پکې نشته. ټول 24 کروڑ عوام زما د اړه چې کوم نثارونه دي زما لپاره قابل احترام دي. څوک وایي دا د منظور پښتون تنظیم دی څوک وایي دا طالبان راغلي دي څوک وایي دا بوکسیان راغلي دي څوک وایي دا پراډیان راغلي دي. ډېرونو یو مفتی اعظم چې کوم دی نو په سوشل میډیا باندې نن سبا یعنې ډېر زیات یعنې داسې چې کوم دی نو خولې لګولې ده او هغې مفتی اعظم صاحب چې کوم دی خپل مخ نه ښکاره کوي نقاب کې چې کوم دی مخ پټ کړی او خپل پیج نه چې کوم نوم استحکام پاکستان تحریک ورکړی. زما غیور عوام حیران دي چې خدا یو طرف ته استحکام پاکستان تحریک او بل طرف ته د هغې کې چې کوم بېرته باني او د چرمین چې باني او چرمین نه دی خادم دی او هغې ته پکې مورچې جوړې شوي دي دغه ځای هم داسې کېږي. استحکام پاکستان تحریک اول عرض पाकिस्तान को पुरावन बनाना पाकिस्तान को सियासी माशी और माशी तौर पर मुस्तहकम करना जालिम को राह रास्त पर लाना और मजलूम की मदद करना पाकिस्तान को करप्शन से पाक करना आवाम और रियासती इदारों के दरमियान खुशगवार फिजा कायम करना. ए मुअज़्ज़ज़ तरीन इदारों कसम दे पर पूरी दुनिया की मेरे माने फखर करे मेरे माने कोम خو نن تاسو سره زه د دې عوامو د مخې له تاسو زه خپل تعارف کوم ځکه
چې زه د چوب سکول د عوامو د عزت او د حیا دپاره راپاڅېدلی او په دې خپل مرګ داسې بیان یم چې اوس به هر څه به د میدان باندې بیا ته اوس الله ښایي او بیا دا تعارف زه کومه څوک را باندې څه ډرامې کوي څوک را باندې څه ډرامې کوي ای خلکو ګیله راته کوم ای خلکو ای مشرانو ګیله راته کوم او که دا ګیله تاسو زما وانه اورېده بیا پېښور ته چې کوم دی نو زه به ورته راټوله صوبه راغونډوم نو هغوی ته دا ګیله کوم خو راشئ زما غیرتونو راشئ دا بوتان مات کوي مخکې به 360 بوټانو او په هغې به چې کوم دی نو مشرکینو مکه به عبادت کوه زموږ د هغې نه بدترین شوي وو د چا بوت بیمبر صاحب دی د چا بوت MP صاحب دی د چا بوت وزیر صاحب دی د چا بوت غونډه صاحب دی د چا بوت غونډګانو لمغر کوي تاسو په داسې هستۍ پسې راپاڅېدئ چې هغه تاسو ته نارې وه چې لمغر کوي د بال نه په تاسو پسې لګېدلی نو وزیر اعلی صاحب ستا په دې هلکه دا کلیپ راغی ښه بلکل لوړ کړئ دا ورته چې نن به ورسولې ته وزیر اعلی صاحب سهیل اپریدي که دا محمود خان صاحب وی قسم دی که ما ورته راواز کړلی وی که دا خټک صاحب وی قسم دی که ما ورته آواز کړلی وی که دا بل بریټ وی دا غټې غټې چوڼې چې دی والې قسم دی که ما ورته آواز کړلی وی اوس ستا په دې چهره کې یو ښایسته غوندې رڼا وینم په دې خبرو کې دې څه ګم د ګم په جواب کېږي خو کېدای شي دواړه میلاو شو نو دا که دروغ دې نه وي او دا څه چې وایې دا رښتیا و نو زما نه انداخت واله بس په میدان ته چې ویله تا ته ګیله کوم چې راشه ډېرې کوی یې وکړه چې دا 35 نقاب پوس څوک و چې لا ولې ویل ګرم ته به راغلی و چې بیا پسې زما شیران رالل چې نه ورسه توپ و نه ورسه چې کوم دی نو دشکه وه څه شی وه پاکستان دا ښایسته سپینه شب زما دا توپ دی دا زما تاریخ دی دا زما اپسوده ده نو وقول جاء الحق بیا وتښتېده او بیا دې سپینې کوم دی زما وایي شرمېسه ته ټلیفون کوي غرونو ته ختلي دي یو غرونه والا راځئ که څومره کال پس به تاسو سره راځئ ولې ډول ما ولې ته موږ یې په دې خبرو دا څو ګلونه ما له پوره دي چې دا دروال یو هم نه راځي خو دومره مخلوق به پسې له بار نه راولم چې دا کاڼي اوبه چې به یاد وساتي